مونږ خلق خو په دې سوچ کې یو چې مال ډیر پیدا کو دې ته نه ګورو چې دا مال په حلاله ګټو که په حرامه ګټو او شیطان مونږ ته دا خشته کړي دا مردار او دا حرامه دا مونږ ته ښکلې ښکاري خشته ښکاري او ډېره ښکاري برکت به پکې نه دا ذهن کې واچوي دا به وځي خو په خرابه لاره به وځي او یا به تا نه پاتې شي ته به ترې ځې په منډه به ترې ځې په یو درز به ترې لاړ شي ته به په تمې چې مال خو مې ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی ډېر دی په یو درز به دنه لاړ شي چې مال حلال وي لږ وي الله به دې خوشحالي په ژوند کې به دې برکت په دې رزق مال کې به دې خدای پاک برکت اچي زموږ د دین په دې کتابونو کې امام بخاری رحمت الله علیه لوی سړی تیر شوی د ټوله دنیا پیژني مشهور دی ماشومان هم وایي د بخاري شریف ختم دی او بخاري شریف او بخاري شریف دا چې کوم عالم لیکلی دی هغه ته به امام بخاري وي په دې وجې دې کتاب ته بخاري شریف وایي او امام بخاري ورته په دې نسبت وایي چې دی په بخارا کې پیدا و بخارا په ازبکستان کې یو لوی ښار دی زه ورته تللی د تاشقند نه ګاډي ځي بخارا ته نو سمرقند لار کې راځي دا سمرقند تقریبا په نیمه کې دی د بخارا او د تاشقند تقریبا 4 غنټې په موټروی چې مزل وکړي نو سمرقند به راشي بیا د سمرقند نه 4-5 غنټې مزل چې وکړي بیا سنګل روډ چې موږ پې تلو نو بیا بخارا راځي نو دی په دې بخارا کې پیدا دی علم یې شروع کو خدای پاک ته ډېر لوی عالم جوړ کو یو متقی انسان ته الله جوړ کو داسې شخصیت چې د هغه کتاب له د صحت په معیار کې یو ډېره لویه درجه د په ټولو کتابونو کې معیاري کتاب او نن یې ټوله دنیا لولي تر څو چې دا بخاري شریف چا ختم کړي نه نو موږ ورته مولا نه وایو عالم ورته نه وایو او چې تر څو یو ښه د بخاري شریف نه ویلې نو هغې جنۍ ته عالمه نه ویلې کېږي د علم دارومدار په دې بخاري شریف دی دا ولې دله خدای دونه دغه ورکه برکت وجې ډېرې دي زمارونو یوه وجه یې دا ده چې دی وایي ما ته پلار ډېرې پیسې پرېښې وې او د مور په اجازت هغه پیسې ما ټول د علم په طلب کې ولګولې نن سبا پیسې څوک په علم نه لګوي نن سبا مونږ سره چې څومره پیسه ده نو مونږ یې په دې خپلو بچو لګو خو د دنیا په تعلیم د دین په تعلیم نه دا بچې به مونږ نن په پېښور کې داخلو ابټاباد ته به بوځو لاهور ته به بوځو مری ته به بوځو په غټو غټو سکولونو کې به داخلو او ښې ډېرې پیسې به پې لګو خو د دنیا دپاره اوس هم ستاسو ماشومان چې په سکول کې دې ته نه ګورئ څونه پیسې دي د میاشتې او د لارې څونه د ټرانسپورټ خرچه څونه ده او د کتابونو څومره خرچه ده په یو ماشوم د 3,000 5,000 نه واخله ونیسه 4-5,000 اوس نشته تر د 1,00,000 روپو 2,00,000 15,00,000 روپو پورې خلک د میاشتې خرچې کوي دی ولې پې کوي د ده دا سوچ دی چې ده پې ده ولګوم نو سبا به مې دا بچې غټ نوکر شي د دې نه به زیاتې پیدا کړي سوچ په ذهن کې دقه پروت دی د دین دپاره مونږ په ماشوم 15 روپۍ نه لګو دا سوچ هم شته چې دا بچې د دنیا دا تعلیم وکړي دی به غټ افسر شي ډېرې به وګټي څونه به وګټي ډېرې په څونه موده کې په دې 50-60 کاله ژوند کې او چې کم د دې ژوند د ختمېدو نه پس د قبر ژوند دی د قبر نه پس د محشر میدان دی 50,000 کاله ورځ او د هغې نه پس نه ختمېدو والا زندګي ده د دې بچي دپاره د هغې ژوند سوچ نه کوم چې زه دې په هغه ژوند کې افسر جوړ کړم او هغه ژوند یې ښه د دې سوچ والا کوم چې دا دنیا ژوند یې ښکلي شي دی به غټه تنخوالي دی به غټ افسر شي د دنیا ژوند به یې ښکلي څونه به ښکلي دی خو چې فارغېږي د دې سکول کالج نه نو د 25-26 سال نه مخکې و دی فارغېدی نه شي دی به سکول وی د سکول نه پس کالج به وی یونیورسټي به وی PhD به کوي دی به MPhil کوي دی به MSc کوي
دی با ایم ایس کوي دی با بی ایڈ کوي ایم ایڈ با کوي دی با ډاکټر جوړ شي څونه وخت په پده لګي کم از کم 25 سال واچوا نو چې 25 د دره جون نه لري کې جون به سونه شپېتو یو کالونه هونن زیات جون شتره نه دغه 50 کاله زندگی پاتې شولا چې ورسی دغه 40 کاله زندگی پاتې شو چې لا ورسی دغه 80 کاله زندگی پاتې شولا چې ورته ورسی چې دا تعلیم ته لري کې نو د 80 کالو د جون د خشته کولو د پاره په د سونه پیسې ته لګي لیکن وروستو چې د قبر زندگی دا ورشه د موږ پلاران نیکونه د هغې نه مخکې چې پکې پراته دي کله به قیامت راځي دا د قبر جون او د هغې نه پس د محشر جون او د هغې نه پس بیا د آخرت د دوزخ یا د جنت جون نه ختمېدو اوله نه خشته کې په هغې پیسې نه لګي د خو ته دې بچي سره ظلم کې دې بچي سره ته زیاتې کې چې لږ جون ولا خشته کې ډېر جون ولا نه خشته کې جومات ته چې استاد له ماشوم راولې سپاره م ولا څوک نه دي ماشوم اکثر پلار ته وایي بابا وایي هغه استاد یې خو ما له سپاره را نه کړه او نورو وړو له خو یې ورکړه بیا دې جومات ته مه ځه بل جومات ته ځه سپاره ولا نه د 50 روپو سپاره ولا نه په 100 روپۍ قرآن شریف ملاویږي په 200 اوله نه جومات نه مفت هغې کې وایي سبق او چې د سکول نه راشي نو ټیوشن دی ولا نیولي مازدیګر نه پس ماښام نه پس ټیوشن لی لګي یا ټیوشن کلاسز دپاره لګي کوچنګ کلاسونه کېږي په پېښور یو ځای بل دی لیکن خپل ماشوم له دی یو قاري ونه نیوه چې قاري صاحب مازدیګر ماښام راځه او زما د هلکانو دې بچو ته قرآن ښایه غریب به نه 3-4 زره روپۍ تنخوا غواړي دا مونږ انصاف نه کوو د خپل ژوند سره مونږ د خپلې زندګۍ سره انصاف ونه کوو د خپل ژوند سره مونږ انصاف ونه کوو الانصاف من نفسک ما د خپل زندګۍ سره انصاف ونه کوو ما قسم په خدای بچی سره ظلم وکړ زیاتې به ورسره وکړو ما ماشوم ته د وخت نه په غوږ کې دا ور واچوله چې بچی ګورې خر چې د خر نه کمې غوږ یې د پرې کولو دی هغه تربور ته دی وګوره که نه موټر کې ګرځي لینډ کروزر کې ګرځي بنګله دقسې به تم پیدا کې که دا دی ورته د تربیت تاول نه ورکړی چې ګورې بچی د بل پیسه خوړل مرداره د ګورې دې نه به ځان ساتئ بچی حرام ګناه ده ګورې لږ وخت به دې خشته شي ډېر ژوند به دې تباه او برباد شي حرامونه به ځان ساتې که یو ماشوم تاله د کور ته پلیټ راوړه او ته د پلیټ کم دی هغه غلا کړی دی قاشوغ یې د بل کور نه غلا کړه پیاله یې د بل کور نه غلا کړه او راویړه او ته دا کم ځای و دا مې بار ومونته او ښه مضبوط ته لګاو کړه تا ته چا وی چې کور ته راوړي مرداره خوري حرامه خوري که د بیا غلا وکړه نو یاد سات او چې ته وایې زما بچی څونه هوښیار دی او صفت یې مو کې وره پیاله یې راوړه قاشوغ یې راوړه بار جا نو دی به سبا بل ځای ډاکه کوي بل ځای به ډاکه کوي بل ځای به ډاکه کوي که دا ماشوم ما ځان سره د ګوتې ونیوه او سار وختي مې جومات ته بوته امام صاحب لا چې کېنه ملاس د امام صاحب زما دی بچی او تم کېناسته قرآن شریف ته واغېسته تام نفل کولو دی بچی ته دې کتل چې دی قرآن زده کوي دا ښه نه ده چې داسې څادر دې پیچولی سبا تې پوډري جوړ شي سبا ته نشی جوړ شي نن ستاسو د بچو نه نشیان جوړ شوي دي آیسو والا جوړ شوي دي پلار تم پته ده مور تم پته ده ولې راتو رات باچهی ده راتو رات کروڑه یې وګټلې 2 کروڑه یې وګټې 3 کروڑ پته راته شته چې ورشه په جیلونو کې پراته وي چې دا داغ پیو لګي چې دا آیسو والا دی د دې شرم نه مړه لس بنګلې جوړې کړه قسم په خدای دا شرم دا آیسو والا دی دا نشو والا دی دی بار ملکونو ته نشه لګي دی پوډري دی دا پوډر لګي دی یو ملک ته بل ملک ته عربو ملکونو ته دنیا دی تباہ کړه مسلمانانو کې فساد دی پیدا کړه فساد فی الارض مفسد پس مکه کې فساد دی پیدا کړه دا د چا د لاسه دا د موټ د لاسه دا بچی مونږ غرق او تباه کړ د دې بچو مونږ تربیت ونه کړ که دا دې ورته وښوله چې بچی دا ملک ستا ملک دی ګورې دې ملک کې بغلا نه کوې د ملک د خزانې نه بغلا نه کوې دا مسلمان ستا رور دی ګورې که سبا افسر شوې چې رشوت دې وانهلې چې راشي زر وله کار کوه په منډه کار کوه دنیا دې د بچي ښه کړه خیر دې وله ښه صرف مونږ دې له لګیا دو چې پیسه پیدا کړو په حلال یو که په حرام د حلالو برکت تاسو ګوره
د دې امام بخاري نه چې دا دومره لوی سړی جوړ شو پس ته جوړ شو امام بخاري وی پلار راته پیسې پرېښې وې ټولې مې ولګولې پس کې په حدیثو باندې په حدیثو مې ولګولې او ما ته چې پلار کومه پیسه پرېښې وه یو پیسه پکې مشتبه نه وه حرامه خو څه کې چې شبهه پکې نه وه معمولي غوندې د حرامو داغ پې نه اقا پیسې مې ټولې د رسول الله مبارک دا حدیثو په زده کړه ولګولې نو ورشه چې وفات شو نو د قبر نه خوشبویه روانې نن تاسو هم غر کې موږ هم د سره غر کړو زموږ رزق هم ستاسو دی موږ په ودونو کې ستاسو ډوډۍ خورو د دې خلک موږ په خادو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو یو بل د یو بل خورو په دې مړو کې د دې خلکو ډوډۍ خورو جامه هم ستاسو اغوندو که تاسو حلال کوئ زموږ ارڅه به حلال که تاسو مرداره کوئ زموږ ارڅه مردار دنیا په بل طرف روانه ده سکون نشته ټینشن دی ټول ټینشن دا سوچ وکړئ چې په حلالو کې کم برکت دی قسم دی که دا په حرامو کې ډېره زمانه مخکې مې یو کتاب کې کتل یو سړی ابن عقیل او په مکه مکرمه کې پاتې کېده هغه زمانه کې دومره دا رش نو نه دا ویزې میزې وې دا اوس چې کومې ویزې میزې دي دا خو دا تیل میلل ته پیدا شو دا خلک لاړل زموږ مشرانو به وی د عربو ملکونو خلق بدل تراتلل پر رجب کې نو خلقو به سره امداد په د سعودي خلق براتل پر رجب کې او د خلقو کره به دیرو او خلقو به دا د سعودي عربستان به وته وي دا د عربستان سعودي عربستان خلق دي خلقو به سره په خوشاله مدد کو دلته تعاون به وسره کو نو بیا به بحری جت به انګوټ وي هغه کې بلاړه معلمان بدل تراتل ځان له اجان قتل ما سره به حج دي ما سره به حج دي ما سره به حج دي معلمان په خدای یقینو قدامه د مشرانو نو ریدلی چې دا هغه د خلق براتل خلق وته سیدان وي دلته به خلکو چندره غونډه کولای ورکو واپس بلال غربت ډیر زیات غربت ګاډي چې بتل د یو خار نه بل خار تنولار کې به لوټ کول د حجیانو ګاډي به لوټ کړل او چې ارسه به ته واغښتل ما ته مولانا سربلن خان صاحب د خدای پاکو بخیل نه وی کړی زموږ د باباجي دوستو ما ته وی ګاډي لوټ ک پیسې مونږ یو ځای کې پټې کړې وی ارسه مونږ ته چې نموت مرو وی موت مړ شي کړه زموږ در باندې ارسه واغښتل دا غربت ډیر زیات الته دا خدا تیل مل پیدا شو دا خلق مالدار شو دا خلق بتل دا ویزې مې دا پیسې دا چکر نه وي دا ابن عقیل وی په مکه شریفه کې دی روم هیڅوک مې نو دی روم په مکه شریفه کې یو سپینګیري سړی راغلی دی په سترګو ړوند او هغې سپینګیري سړي امیل اغشتري په بازار کې د مکې نه خلک تحفې تحایف راوړي سرو زرو امیل هتې روک شوي چې ته روک شو ابن عقیل وی زما لاس ته راغی چې زما لاس ته راغی ډېر زیات ما وی دا خو د زرګونو درهمو بلو پیسو امیل دی د سرو زرو شیطان راته وی خوندي که بل خوا راته فرشته دلته ناست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د انسان دی دلته یو خوا شیطان ناست بل خوا فرشته ناسته ګوره دا چې کوم وخت کې ته ګناه کې شیطان وی کوا لیکن که ستا خیالي بل طرف ته راړه راته وي چې ګورې ونه کې ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملک لمة بقلب ابن آدم دا نیکي راته فرشته وی هله شا به کوه ګناه به کوه او دا ګناه راته هغه شیطان یې مړه وکړه توبه به وباسي خلق نه وی لکه وی زما دا یو ړه وی چې دا کار وکړو بل ړه مې وی چې دا کار وکړو زړونه دوه نه دي زړه یو دی ابن عقیل وی چې د یو ړه راته وی شابه بس خوندي کا د بلو پیسو مال دی دی به خپل وطن ته چې ته یو ځل خو به دی کړ مال دی په سره وشو دا بل راته وی چې نه پام کوه ګناه ده یو په سترګو ړوند سړی و سپینګیري چغې وی ای خدای مو بخه زما نامیل پروت دی که چا مونتي مال یې راکړي خدای مبخا زما لور ده
زه چې حج له راتلم هغې لور مې پیسې جمع کړې وې په یو روپۍ زما لور دلته ماشومانو ته سبق ښیي د قرآن شریف هغې وله څه تحفې تحایف ورکړې وې په یو روپۍ پیسې جمع کړې زما لور دا چرګې خرڅې کړې دي چرګواګې خرڅې کړې دي په یو روپۍ ځان له پیسې جمع کړې وې ډېر مسکین یم او لور مې مسکینه ده ما له دا پیسې راکړه چې بابا حج ته دې لاړ شه او ما له امیل راوړه نو دا مې د هغې په هغه پیسو امیل اغوښتې او رانه روک شو داسې په زارې غریب لګیا دی په حرم شریف په جومات کې په مکه کې چغې وایي زه چې اوس لاړ شم زما لور به سترګې نیولې چې پلار مې راغی د حج نه ماله به امیل راوړي او زه چې سامان وسپړدم د لور امیل به پکې نه لور به مې څه وایي خدای مو بخښه که دا زما امیل په یو روپۍ زما لور جمع پونچي کړې ده او ما وله د امیل پې اخیستې ده خدای خاطر وکړې که چا مونتې ماله خپل امیل راکړې ابن عقیل وایي چې د دې سړي دا چغې مې واورېدې او دا فریاد مې واورېده زړه مې نرم شو ما ورمنډه کړې بابا جي امیل نښه پته هغې راتار څو خو امیل مې ورکړه چې دا امیل ما مونتې ها دا خپل امیل دی واله بابا جی هغه وخت سره 1500 درهم یا روپۍ هر څه چې راوویسته چې ها بچې دا واله تا خو زما لور به ما ته په لاره کې ولاړی دی امیل ته زما خو دې بیړه پار کړه مهرباني وکړه ما وی نه ما د الله دپاره کړه زه خو دا خو ستا امیل و ما ومونته او تاله مې درکړه دا ما د خدای دپاره واله او وروڼو ګورې دقسې پکار ده چې شی کله ومونې که نه یو شی که هغه شی داسې وي چې که تا ته پته وي چې مالک ورپسې نه راځي مالک ته پته مو لګي نه راځي نو هغه ستا دی بیا لکه مثلا په دې لاره کې د ټماټر ومونته نو که چېرته چاته پته مو لګېده چې دلته ټماټر مانه پروت دی نو هلکه هلته د ټماټر پروت دی زمړه بس خپل کار وکړه یا په لاره ګنې پروت دی نو خو ټرک نه به پروت وي که نه یا وږې پروت دی نو دا که مالک ته پته مو لګي چې هلته مانه ګنې پروتې دی مانه وږې پروتې دی نه راځي ورپسې نو پروا نشته دا واله دا دلالتن اذني خو که تا ته پته ولګېده که مالک پې خبردار شو راځي ورپسې نو دا به بیا محفوظ کې حضور پاک فرمایي دا شی محفوظ کا بټوی بټوه محفوظ کا د بټوی مزې محفوظ کا منګه 1500 روپۍ نوټ یا 100 روپۍ په ځمکه پرتی زر پې خپه کېږي یو خوا بل خو ګوري چې ولیدم او که نه چې څوک نه لاس غلې غوندې ورښکته کړو 100 روپۍ راوباسو او زر یې جیب کې ومنډو درې چغې ووښي طرف ته خدای مو بخښه 100 روپۍ مې مونتې بل طرف ته درې چغې مې ووالې چې دا په کوم کتاب کې دی شی مې و پردی مال مې و حرامه مې واله نه چې دې ومونته د دې به هغې پورې تعریف کې وی به چې ما شی مونتې دی نښه پته ښایې په سوشل میډیا به ورکې په سړک دې مونتې دی اډو ته به دې عمرزۍ اډې ته تنګي اډې ته ارچن اډې پېښور 400 چې دغسې خصوصکي نه به پروتې فلینک کوچ نه ما یو غوټه مونتې را ما ته رې څوک وښیي چې ورکړه هغې پورې به د دې تعریف کې او په هغه طریقه به کې چې مالک ته ورورسي چې ستا غالب ګمان راشي چې باس مالک نه پیدا کېږي بیا هم که امام صاحب مذهب څه دی که غریب نو په خپل استعمال کې راوستی شي که مالدار خیرات پکې ثواب به هغه ته بخې خو که وروسته مالک پیدا شو نو ورکوې به مثل به ورکوې یا قیمت ممکن دا شی شته د دنیا لرګي سیلاب راوړل په دې پردو پټو کې وغورځول دې سیند او هغه خلک ورپسې رالل چې دا زمونږ لرګي دي مونږ درته نښه ښایو مونږ پې لیکل کړي دي په دې لرګو دا نمبرې دي مونږ درته خپلې نمبرې ښایو دی به وی چرګ خو یو مارغو چې چا ونیوه دا دلته پیر تاریکې راغلي و پیر تاریکې زمونږ په دې علاقه کې یو ځای کې دیره و یو ظالم یو ګمراه سړی و ګمراه هغه به یو چغه واله هغه به وی چرګ خو یو مارغه دی چې چا ونیوه د هغه دی ټوله خلکو به په دیوال ته چرګ نه پرېښود چې ټوپ پې کړي چې چا به ونیوه بس دا وي د هغه دی او مارغه دی وایي که خدای دې بې خو باسه مارغه دی دا خو چا ساتلی دی پردی شی دی او هغې د خر بچي به وی د جینکو متعلق وی جونه دي ګلونه دي بویاوه او ښکلاوه
لکه ګل چې سړی بیه یو ښکلی هلکه که په پردي بوټي کې هم ګل دی او ته ښکل کې او بویه کې نو تا ته خو هغه څه نه وایي که نه نو وایي جونه دي ګلونه دي وایي بویه وه ښکله وه وایي د خر بچیه به دا ملایان صاحبان خدای زمونږ علماو لم خیر او برکت ورکړي ورپسې راووتل ستا خدای بې خوباسا لالو دی پرېږدو د شغې پیر تاریکې په منډه تښتېده بیا پته یې نه لګېده لمن ورپسې پرېده او بیا تښتېده یو ظالم سړی نو دلته به خلکو هغه چې کوم لرګي پراتو مړوي چرخو یو مارغو چې چو خدای دې بې خوباسه پردې شی دی دغه خونه غرقه شو بلا لرګي تېرالل د کروړونو روپو والله چې چا لرګي مونته دی وایي دا خو ماله خدای راکه نو خدای راکه د بس پلان کوچ نه به غوټه راوغورځېږي او ستا په زولیا کې به کلکه راونیسې او خدای راکه دا ته څه کې ابن عقیل وایي او میل مې ولا ورکړه سړی لاړ چې سړی لاړو حج خلاص شو ډېره موده مې په مکه مکرمه کې تېره کړه ما وی یاره بس دلته خو مې ډېر عبادت وکړ وخت مې تېر کړ زم خپل کلي ته کلي کې مې څوک شته نه پلار مور بچي واده خو کړی نه دی هېڅ نشته خو تربوران لرې خو شته وطن خو شته که نه کلي ته رالم جدې ته کښتۍ ته وختم چې روان یم په لاره کښتۍ غرقه شو دا پخوا به دا کښتۍ ډېرې غرقېدې کښتۍ ماته شوه او غرقه شوه او یو تخته باندې د ناستو په هغې مې ځان ټینګ کړ چپی واله 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 هغه تخته لاړه یو جزیرې ته هلته یې ونې پورې جزیرې پورې نښته دتې کوشم چې کوشم په هغه جزیره کې تلم هغې کې آبادي وه یعنې یو وتکلې د اوس هم جاپان بله جزیرې د انډونیشیا بله جزیرې د 100 نه زیاتې جزیرې د ملیشیا او انډونیشیا وی جزیرې ته ورم کلي یو جومات و هغې ته ورننوتم جومات کې کېناستم خدای اوس بس په خپل کلي ته به ځم دې خلکو نه تپوس وکړم چې دا د کوم وطن ته رالم کوم علاقې ته رالم جومات ته لاړم د مانځه وخت شو د بشریت برابر و ما خلکو وی مونځ نه کې راکې میلمه مونږ له مونځ ور مخکې شو مونځ مې ورته وکړ هغوی زما قرات خوښ شو همغه جومات کې خلکو امام کړم هلکه به زمونږ امام مړ شوی دی او دلته زمونږ او ماشومان به راتلل هغوی ته مې سبق شروع کړ چې دین درځي او قرآن درځي هر دی باچا باچه بس خدای پاک هغه جومات کې مې رزق برابر کړ ډوډۍ به مې راکوله چای ډوډۍ هر څه راکول د هغې بچو ته مې سهار او مازدیګر ماښام سبق هم کو بس هغې مې ښه خوشحاله وو ما ورته مخکې مونځ هم کو هر څه برابر کړل وی راته چې وی چې استاد جي واده نه کې ما یې ولې نه کوم بشیر جانه واده نه کې دې کې څوک ست غواړي هلکه امینه دې کې څوک ست غواړي بغیر د بشیر جان بشیر جان وی واده 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 خو چې وله ښځه وګورې نو بیا 15 ګزه وروسته ټوپونه وایي وی سلا به پې وکړو که نه هلکه سلا وکړو نه الوایا نو چا ورته وی هلکه مولوي صاحب واده نه کې واده ولې نه کوو یاره دلته زمونږ یو استاد و د دې جومات امام و معذور او وفات شوی دی د هغه یوه لور ده ښه ښایسته ښکلې او زمونږ د دې ټولو ماشومانو جینکو استاد قرآن ورته ښایي نو که دې خوښی چې همغه درته په نکاح کړو ډېره ښه نکاح وشوه ښځه وشوه نکاح وشوه چې نکاح وشوه هغه قوم ورلار څو کړل او دې د شپې کور ته لاړه خپلې بیبي له او بیبي ته وکتل هغه عامل چې د مونتې و هغه بوډالی ورکړ هغه د هغه جینۍ په سینه پروت و د حیران شو داسې هغه عامل ته نیغ نیغ ګوري نیغ نیغ ګوري چې دا هغه دی که دا بل یو دا څه شی جینۍ ورته وایي څه ته عامل ته ګورې وایي د عامل ته ګورې دا څه ګورې وایي دا کوم ځای وایي دا خو ما ځان له لږې لږې پیسې جمع کړې وې یو روپۍ چرګې خرڅوه چرګواګې خرڅوه د ماشومانو ته مې قرآن خو دی به لګې راوړی خو زما یو بوډا پلار و بوډا پلار په دې جومات کې امام و حج له ته نه پیسې مې ورکړې نو ما ورته وی چې بابا ما له په دې میل راوړ دا راله هغه راوړ او بابا مې راته وی چې بچی میل لا نه روک شو په مکه کې نو ډېر خفه وم چې تا له به زه څه راوړم تا ته به زه څه وایم چې بچی هغه پیسې څه چې تا خو به هغه عامل ته سترګې نیولې وې نو یو ځوان زلمی و هغه مونتی و او هغه عامل یې ماله راکړه یاره بچی ډېر ښه زلمی و که هغه زلمی خدای ماله په ګوتو راکړه نو تا ورته ودومه ارمان که هغه زلمی دلته راغی یا هر څنګه ډېر نیک انسان و دا هغه عامل دی
وی ما ته چې هغه زلمی زه یم دا ما مونته او ستا پلار له مې ورکړه ګوره چې سترګې خړې نه کړې حرامو نه زه سترګې واړولې نو خدای پاک وله همغه عامل په حلاله ورکوه که هلته یې پټ کړې وې بابا به خیر هم کولې ازار به م ورپسې مرداره به م وه نو چې هلته یې پټ کړې وې نو په ارامو د خدای په دشمنیو په ګناو او چې په حلاله شو نو هغه امیل هم وله خدای ورکړه او امیل سره وله خدای امیل والا هم ورکړه ښځه یې مشوه بچرجانه داسې نیکي کوه ښځې ډېرې دي او خدای وله امامتي هم ورکړه الله وله کور هم ورکړه د هغه بوډا بابا د هغه جینۍ کور او هر څه وله خدای پاک ورکړه حلاله کې چې رونو کم برکت دی زما قسم دی که په حرامه کې هغه برکت تاسو ته ما یو ځل نه دوه درې ځله دا خبره کړې خو بیا در یادومه په دیوبند کې مولا قاري طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي دا که لګي قاري طیب صاحب رحمت زما اوبه په خلکو له مو ورکړم مړه ماله راکړه دی ویشئ تقریر زه کوم اوبه په خلکو ویشئ امیر پرېږده وه نو دیوبند کې قاری طیب صاحب رحمت الله علیه لیکلي په خطبات حکیم الاسلام کې چې دیوبند کې یو شاجیو دا سید چې ورته وایي سید نو هغه به ګیا خرڅوله او هغه ګیا چې به هغه خرڅه کړه نو کال پس به د دیوبند د مدرسې چې څومره استادان و عالمان هغې له به یې ډوډۍ کوله وی مونږ به یو کال د شاجي صاحب د ډوډۍ انتظار کوو چې شاجي صاحب هغه ډوډۍ به کلی وی هغې کې به څه غوښې نه وې هغې کې به چرګان او پولو نه نو ساده خوراک به وی قسم په خدای چې هغې کې به کم برکات و نو مونږ به د هغې برکت د وجې نه یو کال د هغې انتظار کوو پوره یو کال چې شاجي ډوډۍ به کلی ډوډۍ چې به مونږ وخوړه مونږ به په دې خپل کې نورانیت محسوسوو ډوډۍ چې به مونږ وخوړله د هغې برکات به مونږ محسوسول لکه تاسو نه تپوس کوم چې ښکلی خوراک وخورئ نو په دې وجود کې تاسو خپل د دې وجود صحت خوشحالي محسوسوئ که نه او که ګنده خوراک وخورئ الټی به کې مړه څه ګنده شی مې خوړلی دی الټی به در ځېله خو دا څښو دا خوراک که نه دا مرداره و دا خوراک څښو دقه رنګې دا روح هم دی چې دې روح له دې خشته او پاک او حلال شی ورکه نو روحاني برکت بی او که دې روح لرې خراب شی ورکه نو روحاني نقصان بی مونږ به یو کال انتظار کوو چې د شاجي د ډوډۍ به کله راځي هغې کې داسې برکات و چې څو ورځې به زمونږ په روح کې د هغې هغه ټیسټ او لذت مونږ محسوسوو شاجي صاحب دا ډوډۍ به څنګه کوله ګیا به یې خرڅوله نو چې ګیا به یې خرڅه کړه نو هغه پیسې به یې جمع کولې نو هغه پیسې به یې په درې ځایه تقسیمولې یو ځای به هغه پیسې په خپلو بچو او خپلې ښځې له ورکولې یو کونډه ترورې وه یو ځای به یې هغې له ورکولې او دا یو حصه به ساتلې نو لږې لږې به جمع شوې نو کال پس به د دیوبند د مدرسې استادانو له په هغې ډوډۍ کوله حلاله به مونږ پکې برکت محسوسوو یو ځل یو تانهدار و نو هغه او شاجي صاحب کې به کمال دا و چې پڼ به یې څنګه راوړه د ګیا نو چې خلکو به پې جګړې کولې ځکه هغه به اعلی ګیا راوړله او ډېره به یې راوړله او خاص ریټ یې نو تانهدار صاحب چې چا به لومبې لاس کېښود ګیا به هغه باندې خرڅوله تانهدار صاحب راغی او بوډا دا ګیا نن مونږ کړی اوس هغه یې وړ چې یو ویړه پیسې ورنه کړې ماسخوتن چې تانهدار صاحب کور ته لاړ ښځې ورته وی دا ګیا دی کم دی اخیستی را وی دا هلته یو بوډا دی د هغه نه وی دا خو اس نه خوري اس ته کیر بویه کی او اس ته سر اوسنډې اوچت شي ها دا خو هغه په ګیا خو خلک جګړې کوي او دا هغه قانون خدا دی چې چا لومبې لاس کېښه او ګیا دی ورشه راولې هغه بوډا پولیس یې ورپسې ولېږل وی دا ګیا کې رسا چولې دي اس ته ګیا چې ګیا نه خوري ګنده شي خرڅې څه څښا بوټې دې پکې اچولې دي ورته وی تانهدار صاحب څخه بوټې نه ډېره ښه ګیا ده خو پیسې دې نه دي راکړې پیسې راکړه اس به وخوري دوانې به وکړه نه وار څومره چې پیسې وله ورکړې چې ورکړې شاجي صاحب راغی او اس ته دا کوناټې شاته نه وډبو وی بچې خوره مونږ ته خپلې پیسې میلاو شو اس ګیا شروع کړه بیا پې مړېده نه
نو دا حلاله ډوډۍ وه د شاجي صاحب برکتي. نو زمونږ د دیوبند د مدرسې قاري طیب صاحب محتمم و هغه لیکي چې یو کال به د هغه ډوډۍ مونږ انتظار کوو. بله وره امام شافعي رحمت الله علیه او احمد ابن حنبل، شافعي صاحب استاد دی او احمد ابن حنبل شاګرد دی. دواړه د ټاپ لوی علماء کرام د حدیث او د فقه استادان تیر شوي، زبردست. احمد ابن حنبل یمن کې پاتې کېده په دې علاقه، او امام شافعي صاحب په دې اخره زمانه کې د دې کوفه او د عراق نه تللی مصر ته. په مصر کې دفن دی په جامع ازهر شاته هلته کې یو مقبره د هغې کې ده امام شافعي رحمت الله علیه قبر هم دی. حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه هم دفن دی هلته. خیر شافعي صاحب په مصر کې نو یو ځل یو قافله یمن ته تله. نو شافعي صاحب قافلې والا له خط ورکړ، وی دا به لاړ شئ یمن کې احمد ابن حنبل دی، دا خط به هغه له ورکړئ. چې قافله لاړه احمد ابن حنبل ته، خط کې شافعي صاحب لیکلی و چې احمد ابن حنبل هغه شاګرد ډېره موده وشوه د ما ستا ملاقات نه دی شوی، ډېر مې یاد شوی. یو ټیم راته وښایه چې کوم ټیم ته په کلي او فارغ یې چې زه ستا ملاقات له درشم. ګوره یو استاذ یې دی لیکن شاګرد ډېر قیمتي شاګرد دی. نو استاذ دا ورته نه وایي چې زما ملاقات له راشه، زه دې ملاقات له درځم. امام احمد ابن حنبل ته چې خط ورسېده ویې کته خو زما استاد زما د ملاقات ارمان کړی دی. نو چې قافله واپس تله نو بل خط یې وله ورکړ او ویې لیکل چې استاد جي شافعي صاحب زه در روان یم په یو قافله کې ان قریب او ستا ملاقات له درځم. زما استاد یې زما یاد شوی. قافله کې راغی. امام شافعي رحمت الله علیه ډېر مالدار سړی مو او ډېر مهمان نوازه مو، میلمه دوستو. قافله چې څنګه مصر ته نږدې شوه او امام شافعي صاحب ته پته ولګېده، نو امام شافعي صاحب خپلو شاګردانو ته وایي چې راځئ زما یو ډېر لوی عالم دی او شاګرد احمد ابن حنبل، د هغه ملاقات به کوو. نوم د احمد ابن حنبل مشهور و. د رسول الله مبارک مولا علی قاري 6 لکه لیکلي دي او حافظ ابن حجر 10 لکه لیکلي دي. د 10 لکو احادیثو حافظ و. دا یوازې د رسول الله مبارک احادیث مرفوعه نه دي، دې کې د صحابه او د تابعین او آثار او موقوف روایت هم شته. 10 لکه ډېر شی دی صاحب. زمونږ قرآن شریف 6.5 تقریبا آیاتونه دي. حساب لګوو چې د دې نه به څونه جلدونه جوړېږي. د دې حافظ ډېر لوی عالم متقي احمد ابن حنبل خلکو ته پته و چې حافظ حدیث دی او شافعي صاحب هم صفتو که شاګردانو ته استقبالیت دومره غټه جوړه شوه چې لویه جلسه ته جوړه شوه. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې کوم بادشاهي وخت و هغه ته اطلاع راغله چې دنیا بارو تیرا څه چل دی. هلکه وی دا څه چل دی دا جلسه جولوس؟ وی دا د امام شافعي رحمت الله علیه شاګرد احمد ابن حنبل مصر ته را روان دی. شافعي صاحب سره د شاګردانو دوستانو مریدانو د هغه استقبال لوته دی. اوهو احمد را روان دی، موږ به هم استقبال وکړو. زمانه د علم وه، زمانه د دین وه، زمانه رسول الله مبارک ته نږدې وه. د خلکو په زړه کې د قرآن او د حدیث او د علماو قدر پروت و. بادشاه موت د مصر قافله چې راله د امام احمد ابن حنبل ډېر لوی عزت جوړ شو، غټه استقبالیه شوه. بادشاه شافعي صاحب ته وایي چې حضرت دی به زما میلمه شاهي میلمه وی. امام شافعي صاحب ورته وایي نه دا ما راغوښتی دی او دی به زما میلمه او ته به هم زما میلمه بېګاله. ډوډۍ تیاره شو برابر. احمد ابن حنبل هم ناست دی، هغه سره هم خامخا څه شاګردان راغلي دوستان راغلي دي او امام شافعي صاحب سره هم علما دي. بادشاه وزیر هم ناست دی دسترخوان ولګې. ما خو تاسو شافعي صاحب مهمان نواز او ښه زبردست میلمه دوست انسان و. شافعي صاحب دې خوا ناست دی، احمد ابن حنبل مخامخ ناست دی. بادشاه وزیران هم دی او دسترخوان ډک دی. روټۍ شروع شو. د ماشومان و شافعي صاحب د بچو د وړو څوک ښوروا څوک غوښه څوک اوبه موبه په لوښو کې اچوي خلکو ته ګرځوي. ماشومان خدمت کوي. ډوډۍ شروع شو، ډوډۍ خلک خوري. ټول خلکو ډوډۍ وخوړه. احمد ابن حنبل هم اقصې لګیا دی ډوډۍ خوري، سر یې پښکته کړی.
خو د دې خلکو که ستاسو خیالي که نه نو میلمه ته نظري هر څوک میلمه ته ګوري چې میلمه څه وخوړل څنګه خوراک یې وکړه څه شی یې خوښ و ټول خلک ګوري احمد ابن حنبل ته بادشاه وزیران او بیا چې خلکو بس کړی دی لګیا دی خوري خلک هم حیران وو چې سړی جوړ د ډېرو ورځو نار دی ځکه چې خلکو بس کړی ټوله درستخان او دی همغسې لګیا دی او زر زر لګیا دی خوري دا څه مسله امام شافعي هم سترګې کله ښکته کوي کله پورته کوي چې خدای ما خو ستا بلا صفت کړی دی چې د پیغمبر د حدیثو شیخ دی حافظ دی او ته چې کومه ډوډۍ خوري خو دا خو د حدیثو خلاف ته لګیا ډوډۍ وخوړلې شوه درستخانونو چت شو شافعي صاحب کور ته لاړ دی هم بوته یو کوټې ته شافعي صاحب چې سین کور ته ورغی نا ماشومانو جینکو الونه ورته لګیا دی پټینې باباجي هغه احمد ابن حنبل کم یو وی بچیا چې ما ته مخامخ ناستو خو دا هغه احمد ابن حنبل دی هغه د حدیثو حافظ او که نه بچې هغه تا چې وی ډېر متقي او پرهیزګاره دی دا هغه دی او که نه بچې بابا دا څنګه متقي دا متقیان داسې ډوډۍ خوري دا د حدیث و حافظ دونه ډېره ډوډۍ خوري د خو د حدیثو د سنتو خلاف ورزي وکړه ګوره زمانه د رسول الله طرف ته نږدې وه صلی الله علیه وسلم ماشومان هم په سنتو پوهېدل حضور پاک فرمایي چې روټۍ خورې نو خېټه درې ځایه کا یو ځای کې به ډوډۍ واچې یو ځای کې به اوبه ور واچې او یو ځای به خالي پرېږدې دی معده کې خپل ګیسي خپل هوایي هغې دپاره به پرېږدې چې دا معده پوره ډکه نه واه واه موږ پکې لکه د ګیس ځای پرېږدو ګیس خو پرېږده والله که د اوبو ځای هم پکې پرېږدو ورچو نو ورچو نو دویم خره چې لرګې نشته ګنې هم پکې ورمنډه خورو خورو دوه کسان پلار او زوی ډوډۍ ته ناستو نو چې ناستو نو هغه زوی په ډوډۍ کې اوبه وڅکلې نو پلار لاس اوچت کو ښه مضبوطه څپېړی ورکړې خدای دې بې خو بس اوبه کور نشته د هغې په ځای به دې روجې خوړلی وي که نه اوبه کور نشته هغوی بابا هسې بې څه دې وویلم دا خو ما دې روجو له ځای پکې کاو چې د اوبه ورشي چې دا ځای پکې وشي نو دویمه څپېړی ورکړې خدای دې تباه که زه به دې غوږ کې پټ پې کړی وم بچریانه خبره څنګه ده یار دی ګورئ غټ دی دروند دی خو دا مطلب نه دی چې ګنې دی پکې د اوبو ځای نه پرېږدي د غریب ګرځېدل نشته ښه خوریم ډېره خیر بده خبره نه خوریم ډېره خبره مې دې پورې کوله د مارونو یو ډاکټر سره ناست وم پېښور کې نو هغه له یو مریض راغی نو هغه مریض ته وي څه به خورم وي هر څه خوره او ته بیا وایي جي څه خورم وي درته یم چې هر څه خوره وی جی ما ته خو پلان کې ډاکټر وایي چې دا شی به نه خورئ دا به نه خورئ وی اخر دی هر څه خوره او ته بیا وایي یاره جي دا غوړو پلان کې وی ګوره ما له بیا سره راتلې زه درته یم هر څه خوره وی یو خبره وره په دې سپېمو یې ورته ګوتې کېښودې وی ردې ردې مه خوره د دې سپېمو مه خوره یعنې لږه خوره بیا دې ما تپوس وکړه مې تا خو ته هر څه وي مري هغه خو بلډ پریشر لاندې پروت دی شوګر لیول یې پروت دی خوراک یې نشته پرې چې څه وخوري چې وجود یې تکړه شي نو هغه ډاکټر ما ته وایي چې خوراک نقصاني نه دی خو چې په اعتدال خورئ یاره قرآن شریف کې الله فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو مشهور شی دی خوراک سکاک کوه اسراف مه کولو د لا تسرفو ډېرې معنی دي یو دا چې په لږو پیسو خوراک د کار کېږي ډېرو مه خوره دورې شته معنی خو دلته مناسب معنا ده چې اعتدال کوه اسراف په خوراک کې مه کوه چې په ډوډۍ مړېږي نیمه وخوره او رسول الله مبارک فرمایي طعام الواحد یکفي للاثنين وطعام الاثنين یکفي للثلاثه داسې ډوډۍ وخوره چې د یو کس په ډوډۍ دوه ماړه شي مطلب دا شو د دوو کسو په ډوډۍ درې ماړه شي د دوو په دې څلور ماړه شي لږه ډوډۍ خوره لږه معده پوره مډه کوه صحت به دې مخي دا خبرې ډېرې خوږې مزېدارې دي خو عمل به پې څوک کوي والله که پې مونږ عمل ما بلو طالبانو ته په دور حدیث کې وی مې د روجه چې مونږ نیسو که نه نو د روجې په فوایدو کې یو فایده داره چې دا زکات البدن دی بدن ورسره ښه کېږي
ناره به تیره کې لوږه به تیره کې نو بدن کې به د وازګې ویلی شي نو ټیک پشي نو ما وی هغه فایده نشته مونږ سارم ښه مضبوط 4-5 پراټې وو پیره وې ورسره د پاسه پیره وې 2-3 ګی ورسره د پاسه ولې یاره چې بلا لویه ورځ ده سټور جوړو سټور او بیا ماښام پکوړې کباب شربتونه روجې اچارونه دومره مال وخیږي او دومره مال چې د دې په ځای چې وجود کې وازګې ویلی شي په وجود کې په منونو وازګې نورې پیدا شي اعتدال ډېر ښه شی دی زه یم تاسو ته صفت خوم خو قسم دی که زما هم په عمل شته رښتیا خبره ما ته اکثر ډاکټران وایي که نه وایي یاره ته ما یو ډاکټر وایي ته دا شی مه خوره دا مه خوره دا مې وجنې مې وایي دا یو راته وایي وایي دغه خوره دا پیاز او سلاد دیو ته سلاد وایي دا ګوپي موپي او دا پاڼې ماڼې مې دا بوتاوه ده دا خلک څاروله ورکوي دا پاڼې ماڼې او دا شنې مڼې دې ته موږ پښتانه ونډه وایو بوتاوه ورته وایو مې دا څارو ته لیکه زه څاروی نه یم زه انسان تاله راغلی پوه شوې پې نو دا دارو به خورې دا مې خدای نیکبخته پرهیز شروع که دا مې چې تا ما ته کم پرهیز یاد که که نه روجي به نه خورې او نری به نه خورې او غټه به روجي به نه خورې او الوګان به نه خورې او کچالان مې چې دا مې پرېښودل په خدای مې د قسمې په خپله جوړېږم خو میاشت پس به مقبرې ته روان یم دا څه کې نو پرهیز ډېر ګران کار دی ځان ته مې جاپان نه ګولۍ راوړې ما ته وي دا وزن کمی هغه کې باندې لیکلي چې 15 ګولۍ سهار او 15 غرمه او 15 ماښام په ناره به خورې یقین په خدای وکړه که د نارې وخت مې وله پیدا کړ سهار به مې په ناره وخوړې خو غرمه غرمه نو ماښام د نارې وخت مو پیدا نه کړ نو هغې یاړو پیدا ونه کړه بوتل مې دغسې کېښود چې جانه داسې ده که نه او چې خدای راکوي نو چې جانه څه کېښوده خیر خبره مې دې پورې کوله رونو خوراک یې ښه ډېره ماشومان امام شافعي صاحب ته وایي وی داغه امام دی تا تا صفت کو داغه متقی دی دا متقیان او پرهیزګاران داسې ډوډۍ خوري دومره ډېره یې خوړه مونږ خو یې په شرمونو وشرمولو ټولو خلکو ورته کتل او خلکو به یې اشارې کولې چې شافعي صاحب وایي بزرګ دا بزرګ داسې د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه سنت خو خلک لږه ډوډۍ خوري ټولو خلکو قتل خلکو بس کو هغه لګیا و د 10 ورځو نار دې راوستی و یا شافعي صاحب وایي نو بچې ما هم محسوسه کړه ما ته مخامخ خو میلمه دی نو میلمه چې در وغواړي ډوډۍ دې ورته کېښوده نو ورته ویلی شي چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه شرم دی که نه بچې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وی ما له ځان له کوټه کې کټ واچوه زه به ځان له سمنم ډېره ښه ځان له یې وله کوټه کې بستره واچوله او لوڼو ته یې ویل لوټه ورته کېدی ولې د یو پېشمني پاسي نو تهجد به کوي او دس به کوي لوټه یې ورته کېښوده سار چې امام شافعي رحمت الله علیه جومات ته احمد ابن حنبل ورسره لاړ چې هغه ماشومان یې ورلې بستره برابرې ځای چې ویې کتل لوټه هم اقسې د اوبو ډکه پرته ده چې شافعي صاحب واپس راغی لوڼه ورته وایي بابا ناشناز برګ دی راوستی و بچې بیا څه چل شوی دی وی ټوله شپې خوب کړی دی تهجد یې نه دی کړی وی بچې تاسو ته څه پته لګي وی کومه لوټه چې ورته مونږ یې ښودې و ډکه پرته وه نو چې اودس یې ونه کړ نو مونځ یې کم ځای نه وکړ بله ماشوم ورته وي نو هغه تهجد هغه لږه خوړلې وه تهجد خو هغه څوک کوي چې هغه ډوډۍ لږه وخوري د شپې پاسې هغه خو دومره خوړلې وه دومره چې هغه د شپې پاسېدی کم ځای شو واقعي چې ډوډۍ ډېره وخوري مونږ ته اکثر طالبان ویل پېشمني پاسېدی نه شو نو مې تاسو دونه وخورئ چې ټوله شپه ګرمي کوئ غړت او غړت او غړت او مې په دې پوړ اوړی راوړی داسې په دې پوړ روغړېږې د پاسېدو طاقت هم نه نو دا خو پېشمنۍ هغه څوک پاسې چې روټۍ کم وخوري چې احمد ابن حنبل راغی نو شافعي صاحب ورته وی احمد یو خبره درته کوم خو چې خفه نه شي په دې بنیاد درته نه کوم چې زه په تا تنګ یم یا ستا په ډوډۍ تنګ یم زه خوشحاله یم خو تا 2 غلطۍ وکړې یو د بېګا د سنتو خلاف ډوډۍ خوړه زر دې مو خوړه ډېره زیاته دې وخوړه ما ته ماشومانو جینکو پیغور راکړه خپل وروڼو او ما ته هغه خلکو اشارې راکړې چې دا زبرګ دی او بل دا دی چې بېګارې تهجد نه دی کړی لوټه امقسې ډکه پرته وه احمد چې ما نه تلې دا حالت دې په څه بدل شو ته خو د قرآن او د حدیثو حافظ یې
دا کله نه بدل شوی دا در باندې څه چل شوی دی احمد ابن حنبل ورته استاد جي لږ وروستو ما ته موقع راکړه د خبرې بیا خبره کوه وی بیګا چې ستا ډوډۍ ته کېناستم زما د په خدای قسمې داسې حلاله ډوډۍ ما چېرته نه وه لیدلې ما ته په دې خپلو سترګو ښکارېدل چې ستا په ډوډۍ د اسمان د طرف نه برکتونه او رحمتونه ورېدل برکات دې ته کشف وایي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تاریخ وګوره د ځانه خبرې به نه کوې تاریخ وګوره پته به راته ولري امام احمد نبی علیه السلام فرمایي چې دا اودس اوبه څوک په لاس اچوي او په مخ ابن ماجه وغیره نسائی کې حدیث دي مسلم کې او ترمذي کې نو د دې اندامونو نه دا ګناهونه لاندې د اوبو سره پرېوځي امام صاحب وایي موږ ته په سترګو ښکاري هغه ګناهونه چې دا لاندې روان ګناه خو په سترګو نه ښکاري لیکن هغوی ته الله هغه څیزونه ښودل شاه ولی الله صاحب افتراقاتو کې لیکلي دی وګورئ وی رسول الله مبارک فرمایي چې د بره نه مصیبت را روانې او تا دعا وکړه او صدقه دې وکړه دا دعا او صدقه لاړ شي هغه مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت واپس کړي وی موږ ته په سترګو ښکاري چې صدقه ورکو او صدقه بره روانې مصیبت سره ډغره ووایي مصیبت هم راته ښکاري بهر کیف زمارو نیکانو ته چې دوشي کرامت وته یو پیغمبر ته چې وشي ما اذا انزل من خزائن رحمت ربک ما اذا انزل من الفتن حضور پاک ته به دا ښکارېدل بیا هغې ته معجزه وایي نو ما برکات لیدل په دې ډوډۍ د پاسه چې بره نه راورېدل رحمتونه برېدل ما وی احمده داسې حلاله ډوډۍ دا به په دنیا کې نه مونې شبه خوره شابه چې څومره خوړی شي خوره روجې به وروستو نیسم د دې په بدل کې خو شابه حلاله ډوډۍ د ګورې بل ځای نه پیدا کېږي د دې ډېر برکات دي خوره 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 نو ما ځکه بېګا ډوډۍ زیاته خوړلې ده صاحب حلاله برکتونه مې دي او امام شافعي صاحب وایي ستا دې ډوډۍ په ما کې دوه اثره پیدا کړل یو علمي یو عملي ګوره د حلالې ډوډۍ وی علمي اثر یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې قرآن او سنت ته حدیثو ته سوچ کو نو د یو آیت نو د یو حدیث نه مې په شلګونو په سلګونو مسلې راوویستې دا سره ډوډۍ برکت دې آیت نه دا مسله معلومیږي دا او عملي برکت یې راکې دا پیدا کو چې بیګا مې ټوله شپه علم او عمل دواړه کړي دي ما د ماسخوتن په اودس د سار مونځ کړی دی نو ستا لوټۍ له مې ځکه ګوتې نه دي وروړی حلاله کې ډېر برکت یې زما بس لنډ مثال به در کوم چې حرامه چې ګنده شی خورې نو وجود دې خرابوي چې ښه شی خورې نو وجود له فایده ورکوي دقه رنګې که حرامه خوري روح تباه کوي او که حلاله خوري نو روح له فایده ورکوي او د حرام رزق ډېر لوی برکات دي زما وروڼو لږ نه ډېر زیات بهر کیف دی کې دا امام احمد ابن حنبل به دومره ځان ساته د حرامو نه چې هغه د هغه د تقوا ډېر زیات مثالونه دي لږ نه چې ته موقع راله بله جمعه به راته پکې بیا هم یو څو خبرې وکړم خو زما وروڼو بنیاد دا دی چې کوشش کوئ حلال رزق خورئ د حلال رزق ډېر برکات دی ستا ژوند به خوشحالي ستا بچو ژوند به خوشحالي د ښځې ژوند به دې خوشحالي سکون به یې راته په هغه لږه کې به ته مطمئن د زړه نه او که مرداره خورې نو سکون به راته ني نه تا ته نه ستا ښځې ته یو اخري مثال در کومه ته چې په غوښه ږدې مږې ته په پنجره کې نو خشته کوې که نه هله وي دا غوښه ښه مزېداره بوټی وګورئ هغه اوترسئ په هغې کې اوږم ورته واچئ په هغې کې ورته مرچکې م واچئ چې دا ښه خوشبویه شي چې دا مږې ورپسې د سلو نه م راوځي نو په لټ کې ورته بیا په هغه پنجره کې ورته هغه غوښه واچئ نو په مږه خوشبویي ولګي نو مږې ورپسې سلو نه م راوځي را روانې وي او مږې خوشحالې چې نعمت دی هغه پنجرې ته وردننه شي هلته یې خوري هغه مږې ته هغه خوشبویه نوالن وړی ډېره زبردسته نعمت ښکاري ګډېږي ورته خو ماشوم بار ولاړي هغه سره کوتک په لاس کې نو ماشوم یې خوره بچې لږه غوندې خوره سې مستې خو دا پنجره وړم او په اوبو کې به ډوبوم او دا کوتک را سره دی اوس به په دې ډبومه دقه رنګې دا مرداره ډوډۍ دا د شیطان د خلکو ته ډولې کړي خشته کړي وي هلته فرشتو کوتکې ورته نیولي چې شابه خوره
مزیدار ډوډۍ ده، خوند یې دله درکړی دی، خو دا ستا د نیوکې دپاره ده، په دې کې د خدای نیسي، قبر کې او قیامت کې به د سره ګوري. او د حلال هغه مثال دی چې ډېره ترسکونه نه، ډېره مزیداره نه، لیکن یو خشتن وړی د تیاره کړو، بچي له دې ورکړه، هم بچې دا خوره. نو ترسکونې ته مه خوشحالېږئ زما وروڼو، حلالې ته خوشحاله شي. حلاله کې ډېر برکات دي. الله ځکه قرآن شریف کې ټولو پیغمبرانو ته په خپل خپله زمانه کې فرمایلی دي یا ایها الرسل، ای زما رسولانو پیغمبرانو، کلو من الطیبات، پاکیزه حلاله ستره خوراک وکړئ، واعملو صالح. الله دې موږ له د حلالو مال راکړي.